د خطاب موضوع او عنوان وي. خالق کائنات رب ذوالجلال سورت عما یتساءلون کے رب ذوالجلال فرمائی چې وجعلنا نومکم سباتا. اللہ پاک فرمائی چې ما تاسو له دا خوب سباتا. محدثین مفسرین فرمائی چې سبات معنی دا راحتن، یعنی دا خوب خدای پاک فرمائی چې ما تاسو له د آرام د پاره پیدا کړی دی. وجعلنا نومکم سباتا، خوب ما تاسو له د پاره د آرام ګرځولی، خو لیکن وجعلنا اللیل، مزید رب ذوالجلال فرمائی چې ما ګرځولی د ستاسو د پاره شپه لباسن لباس. حضرت ابو قتادہ رحمه الله تعالی د لباس معنی کوي چې الله پاک بندگانو د پاره شپه لباس ګرځولې. د دې څه معنا ده؟ چې معنا یې دا ده چې ای سکنن د پاره د سکون او آرام ګرځولې ده. او بیا مزید رب ذوالجلال فرمای وجعلنا النهار معاشا، او دا ورځ ما تاسو له معاش والا وقت او زمان ګرځولې چې د ورځې بیا تاسو د زندګۍ د گزاران د پاره بیا معاش کوئ، کسب کوئ. لکه څنګه مخکې آیاتونو کې به هم گزارشات عرض کومه. مقصد د دغه آیاتونو مبارکو نه او د دغه ترجمې نه زما مقصد دا دی چې خدای پاک په دغه دریو آیاتونو کې درې نعمتونه ذکر کړل. یو نعمت د خوب، بل نعمت د شپې، او بل نعمت د ورځې. او بیا د دریو واړو رب ذوالجلال وظیفه م اخوده چې دا خوب ولې نعمت دی، دا شپه ولې نعمت ده، او دا ورځ ولې نعمت دی. رب ذوالجلال خالق کائنات فرمای چې خوب ما تاسو د پاره ثبات او ګرځولو، په دې کې آرام وي آرام. الله پاک فرمایي چې وجعلنا اللیل لباسا، او شپه م تاسو د پاره ذریعه د سکون او ګرځولا. دا خوب کله کیږي؟ خوب کې چې کم آرام پروت دی دا د شپې کیږي. او شپې د پاره رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې دا شپه د ستاسو د پاره آرام او سکون دی. او شپه کې آرام او سکون په بدولت د خوب سره دی. گویا قرآن کریم د شپې وظیفه دا او خدا چې دا شپه د پاره د آرام او د خوب ده. وجعلنا اللیل وجعلنا النهار معاشا، او ورځ م تاسو د پاره وګرځوله د ستاسو د پاره د معاش د پاره، د ګټې د پاره، خرید و فروخت د پاره، د ګرځېدو د پاره. گویا آیات کریمو نه دا معلومیږي چې د شپې تخلیق د پاره د آرام شوی، او ورځې تخلیق د پاره د کاروبار شوی. او د دغه دواړو تخلیق کې کچره انسان د خپل عاداتو مطابق، د انسان د خپل عرف مطابق کچره دغه تخلیق په فلسفه کې تبدیلی راولي، نو دغه انسان په تخلیق، کاروبار، روزگار، صحت، په تمام معاشره کې بیا تبدیلی راځي. ځکه چې تخلیق د شپې دا د پاره د خوب او د آرام دی، او ورځې تخلیق د دې د پاره شوی چې دا د پاره د معاش ده، د پاره د روزگار ده. کچره شپه مونږه راکاږو روزگار طرف ته، او ورځ مونږ راکاږو خوب طرف ته، نو چې څه د پاره د شپې او د ورځې تخلیق شوی، په هغې کې د هغې په نظم او ضبط کې انسان د خپل کردار د وجې نه مخالفت راوستو، تبدیلی راوسته. ظاهری خبره دا ده
چې د انسان په صحت کې، د انسان په کار روزګار کې، د انسان د ماشومانو په تربیت کې، انسان د خپل کور ودانې له په وخت ورکولو کې، ماشومانو په مستقبل په تربیت کې، په دغه ټولو څیزونو کې به ضرور خبره دا ده چې نقصان به پکې راځي. اسې د پوهې دپاره عرض کومه، د پوهې دپاره که یو کس دی او هغه یو داسې څیز چې هغه دپاره د خوراک دی، دپاره د خوراک دی، هغه په هغه وخت کې خوري چې کله دی تږی شي، او یو څیز دی هغه دې دپاره چې انسان تږی وي په هغې باندې پیاز بجاویږي، دی چې کله وږی شي هغه خوري. هسې اندازه ولګوئ چې په تندې په وخت کې خوراک کول او د لوږې په وخت کې اوبه څښل، دا د انسان د مزاج او چې کم څیزونه د څه دپاره تخلیق شوی دی د هغې په مخالفت کې استعمال. آیا ما او د ستا په خپل منزل مقصود کې به کامیابیږو که ناکامیږو؟ به ضرور به ناکامیږو. چې انسان سخت وږی دی او دی ځي اوبه څښي، او سخت تږی دی او دی ځي روټۍ خوري، هر څوک به درته وایي چې تا چې کم معیار د ژوند دی دا په غلطۍ په سمت باندې روان دی. دارنګې رب ذوالجلال خالق کائنات د شپې وظیفه ده آرام کول، د ورځې وظیفه ده کار و روزګار کول، او کچرې د خدای پاک چې کم تخلیق کم مزاج باندې کم څیزونه پیدا کړي د هغې په خلاف روان شي، د هغې نتیجه به څه وي؟ د هغې نتیجه به بېقراري وي، هغې نتیجه به بېسکوني وي، د هغې نتیجه به ډیپریشن وي، د هغې نتیجه به په کار و روزګار کې اونچ نیچ وي، د هغې نتیجه به ماشومانو د پلار نه ګیله وي، د کور ودانې به د خاوند نه ګیله وي، خاوند به د ښځې نه ګیله وي. ولې؟ ځکه چې نظام کائنات په کم ترتیب باندې جوړ دی، هغې ترتیب باندې برقرار نه پاتې کول دا د انسان په هر یو څیز باندې غلط اثرات پرې باسي. ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات فرمایي خوب باندې آرام راځي، دا آرام رب ذوالجلال فرمایي دا به د شپې کوي او ورځې به کار و روزګار کوي. او نن سبا نظام څه جوړ دی چې هر څومره هم سهار وخت راویښ شي یو 50 کسان، دکانونه بند، روزګار بند، مارکیټونه بند، گویا مونږه د سحر نه تر 11 بجو پورې مونږه نظام آرام آرام سره روانیږي، او د دې زور بیا چرته وتی دی؟ هغه تر شپې 12 بجو پورې وتی دی. په دغې نظام په سرکولیشن کې نقصان څه دی؟ د نقصان دپاره دلایلو ضرورت نشته، هغه مونږ ته په خپل مشاهده باندې په نظر باندې په معاشره کې ښکاري. ځکه چې کم میډیکل ډاکټرز دي هغوی دا ریسرچ کړی دی چې کم یو انسان د ورځې خوب کوي او د شپې چې کومه کوټه د خوب ده دا نه برابروي، اب د ډیپریشن ضرور بیماریږي، د هغه ذهني تناو به برابر نه وي، د هغه ذهني فیصلې به برابر نه وي. او دا وروستو خلکو ثابته کړې ده، او قرآن کریم صورت عما یتساءلون کې 1400 کاله مخکې فرمایلې ده. فلسفه د خوب، فلسفه د شپې، فلسفه د ورځې، د دې د وجې نه قرآن کریم فرقان حمید چې کم نظام د کائناتو موږ ته ښودلی دی په دې نظام باندې روانېدل. اول به زه ووایم او بیا بل بیا بل چې موږ شپې په څو بجې باندې وده کېږو او ویښ څه دپاره یو. حالانکې محدثینو چې کم اقوال دي هغه به زه لږ وروستو عرض کول غواړم، خو غرض به دا حاضرینو چې نن سبا ټینشن هر څوک بیمار دی، او د هغې بنیادي فلسفه شپه دپاره د آرام ده، او شپې آرام نشته. قرآن هم وایي، حدیث هم وایي، او طب او ډاکټري او میډیکل 1400 کاله وروستو وایي چې دا د ډیپریشن شکار جوړیږي. څو په وخت باندې آرام نه کوي، څو په وخت باندې راپاسي نه، ځکه که چېرې نظام په همدې ډول باندې رواني، په همدې طریقې باندې لکه څنګه
دا سمت روان دی. کلو کې چې کم مشران دي، کم زنانه دي، کم کلو کې اوسیږي، هغوی په نن سبا وخت کې 8 بجې باندې وده کېږي او شپې 12 بجو پورې نیم خوب هم پوره. هغه مشران د تهجدو سجدې ورته نصیب شي، هغه مشرانو ته د سحر جمع نصیب شي چې کم کسان 8 بجو پورې دوی وده پراته وي. هغوی ته د الله پاک د هغه قرب، هغه نزدېکت، هغه باریک ګړیانې چې د تهجد په وخت کې نصیب کېږي، خدای پاک هغه ورته ور نصیب کړي. ولې که هغوی ته ووایې کلیوالو ته ژوند څنګه روان دی، چې الله کرم دی، بس دنیا ده روانه ده، ډېر په آرام په سکون، بیماریانې کمې، ډپریشن کم. وجه څه ده؟ قرآن کریم فرقان حمید چې کم څیزونو باره کې ارشادات فرمایلی دي، نظام د بدن نظام د خارج سره روان وي، دا بدن به سټیبل وي، دغه بدن کې بیماریانې کمې وي، زمینداران همیشه دپاره خوشحال وي، همیشه دپاره تندرست وي. داسې قسم ما لیدلی دی تقریبا 52 یا 53 کاله عمر به وي. هغه ما ته وي چې که زه درته قسم وکړم چې ما په ژوند کې ګولۍ د بیمارۍ نه ده اچولې، زه به ګناهګار نه شم. په ژوند کې مې چېرته قهوه نه ده څښلې، په ژوند کې مې چېرته تورې چای نه څښلي، په ژوند کې مې چېرته ستن نه ده والی، ایون تر دې پورې چې د کرونا ستن هم نه ده والی. هغه وایي چې ما ته ضرورت نشته دی، ما چې کوم روټین روان دی هغه د الله د کلام د نظام مطابق روان دی. د دې د وجې نه قرآن کریم فرقان حمید چې کوم نظام ښودلی دی، او په دغې نظام کې عجیبه کار دا وي چې په نظام او په عرف و معاشره کې 50-60 کسان تبدیلی نشي راوستی. که یو 50-60 کسان 200-300 کسان په لکونو کې هغه وخت راویښ شي او لکونه کسان اوده پراته وي، دغې 50-60 د 200 کسانو دپاره به هغه نظام بدلیږي نه. خو چې هر څوک د نظام د بدلیدو کوشش وکړي، هغه نظام بیا آرام آرام سره داسې بدلیږي لکه څنګه آرام آرام سره په ښاریو کې بدلون لګیا دی، روان دی. غرض مې دا دی چې اول ما دپاره نقصاني دی، بیا د بل دپاره او بیا د بل دپاره. خالق کائنات ځکه ارشاد فرمایي. او دا چې کم نظام دی خالق کائنات جوړ کړی، په دې کې بنیادی فلسفه دا ده چې په دغې نظام په چلیدو کې د انسان د صحت خیال ساتلی کېږي، او صحت فری چونکې میلاو دی نو صحت خیال څوک ډېر نه کوي، فری میلاو دی، فری میلاو دی. چې کومې دعایې نه تا ته هغه چې کم سیمپلې میلاویږي، په کور کې په یو ډبي کې پراته او په بل ډبي کې پراته او په یو الماری کې، ولې فری میلاو دي؟ بره په لیکلي چې ناٹ فار سیل، ځکه چې خرڅ شو په پیسو باندې نه راغلي، ځکه هغه مختلفو ډبو کې پراته دي، کله ماشومانو سره او کله د مالګې په ډبي کې پراته وي. دا دعایانې، خو چې کمې دعایانې ته په پیسو باندې راوړې، باقاعده ځان ته لیکلم کې دا په دې ټیم خورم او دا پر دې ټیم خورم، او کور کې آواز هم وکړي چې ګوره فلانکې ګولۍ ما نه هېره نه شي، فلانکي ټیم باندې راته ډاکټر لیکلی ده، ولې دومره ترتیب باندې خورې؟ وجه دا تا په پیسو باندې راوړي. د دغې عظیم دولت د صحت چونکې هم چا سره ځکه نشته، دا فری کې میلاو دی. رب ذوالجلال خالق کائنات محبوب د دغې عظیم صحت چې د دې دارومدار د ورځې او د شپې سره دی، حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد پاک دے، ترمذی شریف حدیث دے، حضور نبی پاک مبارک نا حضرت سلمہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی، نبی پاک مبارک فرمائی من اصبح منکم آمنا، نبی پاک فرمائی چې څوک سحر راویښ شو سبا شو او دی په داسې حال کې و چې دی په امن کې و، امن کې راویښ شو، سترګې راوغړېدې، څه حالات ګډوډ نو، په امن کې راویښ شو. خو دا امن په حالاتو کې هم امن و، او نبی پاک فرمایي چې معافن فی جسده، او دی بیمار هم نو صحیح سلامت راوچت شو، نه سترګې خوږېدې، نه غوږ کې کړنګ و، نه په لاس درد و، نه په خپو باندې څه مسله وه، صحیح سلامت راوچت شو. او نبی پاک مزید ارشاد فرمایي چې عنده قوت یومه، ورسره معاشره کې حالات د امن دي، صحت هم برابر دی. او نبی پاک فرمایي او د نن ورځې چې کم سحر باندې راویښ دی تر ماښامه پورې د سره د یو ورځې روټۍ هم شته،
کور کې سبزی غوړي چینی وغیرہ صرف د یوې ورځې ورسره کافی برابر پراتی ماښامه پورې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کأنما حیزت له الدنیا. نبی پاک فرمایي چې دغه صاحب چې حالات هم په امن کې دي، صحت هم برابر دی، د یوې ورځې سالن روټۍ موټۍ هم برابره ده. نبی پاک فرمایي چې دته دومره خیر میلاو دی لکه د کل دنیا او د کل نعمتونه دغه انسان ته میلاو وي. د کائناتو کل نعمتونه چې کم انسان ته میلاو دي، نبی پاک فرمایي د هغه انسان ته د کل کائناتو نعمتونه میلاو دي. نبی پاک فرمایي څوک په صحت باندې روغ وي. او دا صحت چرته ملاویږي؟ دا صحت د خالق د کائناتو چې کم نظام جوړ کړی دی، په دغه نظام کې چې انسان په ترتیب باندې روان وي، دغه انسان ته صحت ملاویږي. او صحت چې چاته ملاو شو او ځکه به مونږ صاحب مبارک رحمت الله علیه ته زه ناستم، چا ورته وي چې قربان دا یخنۍ شپې وي، چې قربان دا د اوږدې د ژمي شپې دا خوب پکې ډېره مزه کوي. نو صاحب مبارک ورته وفرمایل چې او د اوږدې شپو کې خوب ډېره زیاته مزه کوي، خو چې څوک ورته په صحت باندې روغ وي، دا اوږدو د شپو چې کم خوب دی، د کمبلې چې کم ګرمایش دی او د خوب چې کم مزه ده، دا د هغه چا دپاره ده چې څوک په صحت باندې روغ وي. نو غرض مدای حاضرینو چې مونږ ستاسو نظام بدل دی، د دې د وجې نه بیماریانې، ټینشن، تکالیف، مشکلات، بچو د پلار نه ګیلې، پلار د بچو نه ګیلې، خاوند د ښځې نه، ښځې د خاوند نه. وجه دا ده چې قرآن کریم چې کم د کائناتو د نظام تخلیق ترتیب ښودلی دی، په دغې ترتیب باندې مونږ نه یو روان. مخکې قرآن کریم فرقان حمید په بل یو آیات کریمه کې ارشاد فرمایي چې ومن رحمته جعلکم اللیل والنهار لتسکنوا فیه ولتبتغوا من فضله لعلکم تشکرون. قرآن کریم فرقان حمید سورت قصص کې رب ذوالجلال فرمایي چې د الله په بندگانو باندې، د خدای پاک په بندگانو باندې د رحمتونو نه یو رحمت دا دی چې شپه یې د خوب دپاره ګرځولې او ورځ یې د کاروبار دپاره جوړه کړې ده. خدای به فرمایي دا د ما د رحمتونو نه یو رحمت دی. او دا رحمت غلط استعمالول چې ورځ کې خوب او شپه کې کاروبار، دا د قرآن د نظم او د نسق او د ترتیب کائنات د نظام خلاف ده. الله فرمایي چې ما رحمتونو نه یو رحمت دا ده چې شپې به آرام کوي، د ورځې به کاروبار کوي. دا د خدای پاک رحمت دی. بلې آیات کریمه کې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې ومن آیاته، د خدای پاک د قدرت د نشانو نه یو نشانه دا ده چې ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم. الله فرمایي چې ما د خدای د نښو نه یو نښه دا ده چې شپې به تاسو آرام کوئ، ورځې به تاسو د خپل رزق حلال تلاش کوئ. خدای پاک فرمایي دا د ما د قدرتونو د نښو نه یو نښه ده. اوس که چرې مختصراً به عرض کم چې که چرې دغې نظام خلاف مونږ روان یو او تر دې پورې بعض ځایونو کې خو ټوله شپه تر کاروبار روان وي او ورځې تر 12 د 1 بجې پورې، لکه څنګه د څوک کراچۍ له تللی دي او د کراچۍ د نظام نه څوک خبر دي یا سوشل میډیا باندې اوري، هغوی به تصدیق ضرور کوي چې هلته به 12 بجې باندې چېرته کاروبار آغاز کېږي، 11 بجې باندې دوکان کولاوېدو ته بسم الله وایي او هغه چې کله رسیږي د ماسپښین د مانځه وخت انسان د داخل وي چې کله د ورځې آغاز د ماسپښین مانځه نه کېږي او د ورځې انتها د شپې په 12 بجې باندې راځي. ضرور خبره دا ده چې زمونږ په ذهن کې چې کومه رڼا پرته ده او په تیارو باندې بدلیږي، چې کومې تیارې پرتې دي هغه په رڼا باندې بدلیږي، نظام به ټول الټ پلټ شي. لکه څنګه د مونږ ستاسو والا روان دی او حالات او واقعاتو سره مونږ په سختو سره مخامخ یو. حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مکروه ګڼلی سوچ ناوخته بلا د خیر کار نه، بلا د خیر کار نه څوک ناوخته اوده کېږي. حضور نبی پاک مبارک متعلق ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یکره النوم قبل العشاء والحدیث بعده. نبی پاک فرمائی، ابو ہریرہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی پاک مبارک با ماخوستن نه مخکې خوب مکروه ګڼلو، بد ګڼل چې ماخوستن نه مخکې به نه وده کېږي. والحدیث بعدها، او بېځایه خبرې فضول خبرې ماخوستن مونځ نه بعد به نبی پاک فضول خبرې هم بد ګڼلې. علامه نووي رحمت الله علیه فرمایي چې د ماخوستن مونځ نه بعد خبرې کل جایز دي که نه. علما لیکي، علامه نووي شرح صحیح مسلم کې لیکي چې خبرې به دوه قسمه دي. یو هغه خبرې دي چې نه دنیا فایده په هغې باندې مرتب ده او نه د آخرت فایده په هغې باندې مرتب ده، نه د دنیا ګټه پکې شته او نه د آخرت ګټه پکې شته. داسې کار کې مصروفه کېدل نبی پاک مبارک مکروه کړي دي. نبی پاک مبارک هغه کارونه چې کم کار کې د دنیا او د آخرت ګټه نه وي، هغه کار د ماخوستن نه بعد کول چې دي نبی پاک مبارک مکروه ګڼلی. او کم کار کې چې یا د دنیا ګټه وي د حلالو او یا د خاص کر د آخرت ګټه وي، خیر کثیر پکې پروت وي، علما لیکي چې بیا په دې حدیث کې نه راځي. لکه علما لیکي یو کس ته قرآن مجید ترجمه کوي د ماخوستن مونځ نه بعد، په جوماتونو کې کېږي که نه، نبی پاک خو منع فرمایله ماخوستن نه بعد خبرو کولو نه، خو یاد ساتئ ترجمه علما لیکي په دې حدیث کې نه راځي. یو عالم دین دی، سبا دپاره سټډي کوي، مدرسې تیاری کوي، مطالعه کوي، مطالعه ناروا نه ده. علما لیکي علامه نووي سے فرمایي چې یو پلار دی ورځې ورسره ټیم نشته او ماخوستن مونځ نه بعد راغی، خپلو بچو له ټایم ورکوي، لوبې ورسره کوي، ټوکې ټکارې ورسره کوي، مینه ورسره کوي، دا کار هم مکروه نه دی. یو خاوند دی خپلې ښځې نوی نوی وعدې کړی، خپلې ښځې له ټایم ورکوي، دا هم مکروه نه دی. یو کس دی هغه په داسې یو کار کې مصروفه دی چې اسلام هغې ته منع نه دی ویلي، اسلام هغې ته منع نه دی ویلي، په داسې کار کې څه وخته پورې مصروفه کېدل په دې کې ګناه نشته. خو پاتې شو چې دا کم کارونه علما دا هم لیکي، یو میلمه راغلی کور له، بیټک له میلمه راغلی، ماخوستن مونځ نه بعد هغه خامخا تواضع غواړي، لږ میلمستیا غواړي، چای کاوه غواړي، د هغې سره لږ ګپ شپ غواړي، نو که چېرې میلمه سره انسان کینی دا هم مکروه نه دی. خو که چېرې مونږ وګورو اسلام چې کومه دایره تاو کړې ده چې نبی پاک فرمایي ماخوستن نه بعد به هسې نه کینئ، نن سبا چې وکتلی شي میجارټي مونږ په هغې کارونو کې مصروفه یو چې نه د دین خیر پکې شته نه د دنیا خیر پکې شته، او نبی پاک مبارک د هغې نه منع فرمایلې ده. او علما لیکي چې دا ولې نبی پاک مبارک منع فرمایلې ده چې تاسو ماخوستن پسې زر وده کېږئ، چې منع ولې فرمایلې ده. علما لیکي علامه نووي رحمت الله علیه فرمایي چې وجه دا ده چې که چېرې ناوخت وده شي څه داسې کسان به وي چې هغوی د تهجد د سجدو عادت وي، هغوی له به د سحر په وخته باندې د سجدو د تهجد لطف ورته ملاو وي، که چېرې دا وده کېږي د عظیم رحمت نه محرومه کېږي. بعضې کسان سحر کې استغفار وایي، ذکر اذکار کوي، تلاوت کوي، څو چې ناوخت وده شي د هغې نه محرومه کېږي. او زما او تا غوندې کسان چې د تهجد او سحر کې ذکر اذکار ډېره لرې خبره ده، زما او د ستا غوندې کسان که چېرې لیټ وده کېږي، علامه نووي فرمایي رحمت الله علیه بیا د سحر مونځ او جمع قضا کېږي د دې د وجې نه. او علامه قرطبي رحمت الله علیه یو بله خبره لیکلې ده چې دا خپلې خبرې به زه راغونډې کړم، هغه دا علامه قرطبي رحمت الله علیه فرمایي چې نبی پاک مبارک دا لیټ اوده کېدل ځکه منع فرمایلی دي چې لیټ اوده کېدل دا د کلام پاک الهي د نظام چې کم ښودلی دی د هغې نظام مخالفت دی. نظام دا دی قرآن کریم لکه څنګه ما عرض وکړو، قرآن نظام دا وایي شپې به آرام کوي، ورځ به کاروبار کوي، دا د قرآن نظام دی ښودلی دی. د دغې نظام چې کم قرآن کې راغلی دی د دې مخالفت دی چې انسان ناوخته وده کېږي، د دې وجې نه نبی پاک مبارک منع فرمایلی ده. غرض مدا حاضرینو چې هر څومره زیاتې خبرې وشي او هر څومره بیان وشي هغه به کم وي، خو لیکن دومره خبره ضرور ده
چې حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د مبارکو تعلیماتو نه او بیا د حضور نبی پاک مبارک د مبارکو احادیثو مبارکو نه دا معلومیږي چې شپې ناوخته وده کېدل دا د انسان په صحت، د انسان په مال او دولت، د انسان په زندګۍ او د انسان په تمام عادات او اطوارو باندې غلط اثرات غورځوي او تر دې پورې چې یو نقصان باندې به زه اختتام د خپلو خبرو دا وکم چې څوک ناوخته وده کېږي، ضروري خبره دا ده، د بشري تقاضې د جسم خبره هم دا ده چې ناوخت وده کېږي، ناوخت به راپاڅې، ناوخت به راپاڅې او ناوخت راپاڅېدل چې کم څیز مونږ ټینشن کې اچولی یو د هغه څیزونو کتابونه مونږ نه بند شوي وي. حضرت فاطمة الزهرا سیدہ کائنات خاتون جنت رضی الله تعالی عنها فرمای چې زه سحر مونځ نه بعد وده شوم، نبی پاک مبارک به په ما باندې کله کله چکر والو، زه چې ولیدم زه وده پرته وم، نبی پاک مبارک وخوځولم چې قومي یا فاطمه بچه ودرېږه راویښه شه، ولې وده؟ نبی پاک فرمایي حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما تخپل بابا جان او نبی پاک مبارک فرمایي چې بچه دې وخت کې مه وده کېږه، ځکه چې په دې وخت کې فرشتې انسانانو باندې رزق تقسیموي، چې څوک وده پاتې شول هغه د رزق د تقسیم نه وده پاتې شول، هغه د خیر او د برکت نه وده پاتې شول. رزق خو هر چا ته ملاویږي، خو چې کم بیا ضلالت باندې رزق ملاویږي، حلال او د حرامو تمیز بیا پکې نه کېږي. هغه د همدې د وجې نه چې سحر کې انسان وده پروت وي چې کم برکت والا رزق تقسیمېږي، هغه برکت والا رزق نه موږ ستاسو محرومه پاتې شو، او چې بیا ما او تا کم رزق ګټو هغه د بیمارۍ نه ډک، د لانجو نه ډک، د فتنو نه ډک، د مخالفت نه ډک، رور لاس تاو کړی، د مور لاس تاو کړی، د بل مسلمان لاس تاو کړی، بیا د دغې فتنو نه رزق ډکي چې کم وخت کې رزق تقسیمېږي هغې وخت کې مونږ وده وو. وجه څه ده؟ ځکه وده وو چې مونږ شپې ناوخته وده شوي یو. ځکه حدیث پاک کې نبی پاک مبارک دعا کوي او دعا په دې الفاظو باندې کوي. حضور نبی پاک فرمایي اللهم بارک لامتی فی بکورها، خدای پاکه په سحر راویښېدو کې زما امت په هر یو کار کې خیر او برکت واچوي. او صحابی رسول حضرت سیدنا صخر رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې ما دا حدیث مبارک نقل کو، روایت کو، ما ته پته ولګېده چې نبی پاک د سحر کې راویښېدونکو کار و روزگار کوونکو په سحر کې تلونکو خلکو دپاره نبی پاک دعا فرمایلې ده. او څنګه دعا یا الله پاک د ما په امت کې چې څومره خلک دی په سحر سحر کې او په سبا سبا کې د خپلو کارونو آغاز کوي، نبی پاک فرمایي خدای پاک د ما په امت په دغه کارونو کې برکت واچوي. حضرت صخر رضی الله تعالی فرمایي چې ما هر کار به په سبا سبا کې کولو، ما به تجارت په سبا کې، قافله د تجارت په سبا کې لیکله. فرمایي چې د ما نه زیات برکت په کاروبار کې د هیڅ چا هم نه و، ځکه چې ما د نبی پاک په دغه حدیث باندې عمل کړی و. مونږه کورونه، زمونږ رزقونه، زمونږ هر څه د برکت نه د همدې د وجې نه خالی دي چې کم وخت کې برکت تقسیمیږي هغې نه بعد چې دی د مونږ ستاسو د رزق آغاز کېږي، ځکه بغیر د برکت نه مونږ تاسو ته لقمه د رزق ملاویږي. او ځکه که چېرې مونږ په دې مثال باندې اختتام د جملې وکړو چې که چېرې سکول له 8 بجې یا 8:30 بجې باندې ټالی والی کېږي د سکول، او د ټالی نه بعد څوک راشي په کم په 9 بجې یا 9 بجې باندې راشي، د پی ټي آی استاد، د پی ټي استاد چې کوم دی هغه سټوډنټ نه پرېږدي، ولې ته په ټایم باندې نه راغلی، چې څوک بېټیمه شول نه هغه د خیر او د برکت نه محرومه پاتې کېږي. غرض به دغې ټولو خبرو او مقصد دا چې الله کریم د موږ ستاسو د خیر د عافیت والا زندگی نصیب کی، او چې کومه قرآن کریم په نظام باندې کم ارشادات فرمایلی دي د هغې نظام مطابق د الله کریم زموږ ستاسو د نظام د ژوند د تېرېدو توفیق نصیب وفرمایي. او الله پاک په دې خبرو باندې ماته او بیا حاضرینو غایبینو سامعینو ته عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریمه دا الله پاک په کلام کې د نبی پاک په احادیثو کې ډېر برکات دي. رب العالمین هغه برکات د ژوند او د آخرت او د قبر زموږ د ټولو نصیب فرمای. رب کریمه موږ حاضرینو کې چا کمو کسانو دعاګانې غوښتي، که څوک بیماران دي رب کریمه صحت کامله عاجله ور نصیب کې، که څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کې، که څوک بې اتفاق اتفاق او اتحاد نصیب کې. رب کریمه موږ ټول ګناهګار یو، په دغه پاک ورځ باندې په دغه پاک کور کې تا ته لاسونه اوچت کړي. رب کریمه موږ ګناهونه معاف کې، موږ بخښنه نصیب کې. روان ژوند کې هم د ګناهونو نه وساتې، روان ژوند کې هم د ګناهونو نه وساتې. روان ژوند هم چې څومره رب کریمه د ستا د بندګۍ توفیق زموږ نصیب فرمای. رب کریمه ملک پاکستان استحکام نصیب فرمای او دا وټونو د الیکشن ورځ شپې دي رواني الله کریم موږ باندې نیکان خلق مقرر کی. الله پاک د مسلمان او د اسلام او د وطن د پاره چې څوک خیر وي او د هغې بهتري وي الله کریم موږ باندې عمر خلق مقرر کی. رب کریم موږ ګناهونه کړي دي، ګرانیم د هغې د وجې نه ده، بیماریان هم د هغې د وجې نه دي، تکالیف هم د هغې د وجې نه دي. رب کریم موږ بخښنه نصیب کې. رب کریم څومره هم حقداران وفات شوي دي د هغوی هم بخښنه نصیب فرمای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.